أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. الحمد لله ثم الحمد لله. محض د الله په مهربانه او د الله په توفیق سره الله رب العزت د خپل کلام مخه تکینولو. پرونی درس کې د قرآن کریم فضائل اغا ذکر شوی وو چې کلم د یو عمل فضائل ګټي او فیدې دا زمونږ استاد مخه ته نو بیا عمل اغا انسان په شوق سرم کوي او پاغي باندې د ستړي کیږي نه. نن مونږه بیانو د قرآنی آیتونو پرانا کې عظمت د قرآن چې قرآن کریم دا سونه عظیم کتاب دی. دا قرآن کریم دا خیر کثیر دی. قرآن کریم دا خیر کثیر دے. یعنی دا ډیر زیات خیر دے. دویم دے قرآن کریم سرا ایمان سیوا کی. قرآن کریم دے سره انسان د گمراهی نه بچ کیږي. دی قرآن کریم سره انسان پنی غلار باندې روانیږي، په صراط مستقیم باندې گامزن کیږي. دی قرآن کریم سرا انسان تا استقامت اور ثابت قدمی نصیب کیگی. د قرآن کریم دا سبب د نزول د برکتونو دی. دی قرآن کریم سره زړونو ته خوشحالي ملاويږي. دا قرآن کریم د رب ذوالجلال د طرفنا خپل بندګانو ته یو نصیحت نامه ده. دا قرآن کریم په معاشره کې دشمنی ختمي، نفرتونه ختمي. اوس په دې عنواناتو به موږ د قرآن آیتونه راړو او دا زموږ د مشایخو یو طرز دی چې دې ته ویل کېږي تفسیر القرآن بالقرآن.
د یو آیت تفسیر په آیتونو پرانا کې کول نو دې د پاره آیتونه راړول پکاري نو یو خدای چې استاد آیت وای مرګري اوري او یو دا چې استادم غ آیت راړی او اوریدون کې ملګریم غ آیت راړی نو دغه کې فایده ډیره زیاتې نو چا چې هم په ناظری سره قران ویلې دی نو قران کریم چې داغه مخه ته وسره خپل نوٹ بک می الله اکبر کبیره نو کله چې مونږ وایو سورته طه آیت نمبر پلان کې نو ډیر مرګري په دې لیکو کې کمزوري نو چې دې صورت لیکي او بیا طه لیکي او نمبر بیا لیکي نو بیا بل آیت مونږ راړولي نو تاسو چې ځان سره په خپل رب کې کم لیکل کوي طه 123 سورت سپارا دا چې دا پکې لیکي کارنه په دې خو نیمه ګنټه تیریږي بیا نو تاسو به د خپل وخت د محفوظ کولو د پاره بقره 269 نو آیت به وسره راړوي دلته مو نوٹ کو بقره چې بیا ځان ته دا صفا کوي نو سورۃ البقره آیت نمبر 269 پارا نمبر پلانا سورت نمبر پلان دا وسره بیا په صفا کافي کې لیکي خودل تک وسره تاسو هغه تفصيلات لیکي نو بیا بار دا نو وخت ډیر لی سورۃ البقره آیت نمبر 269 او دا ډیره مزه کوي چې سړی دا قران کریم کې د آیتونو راړی هغه آیت ځان سره نوٹ کړي سورۃ البقره دریم پارا آیت نمبر 269 یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا داو مکه پرونی مضمون د خورند قرآنی آیتونو پرانا کړي الله رب العزت فرمایي یؤتی الحکمت من یشاء ورکی الله په د قران هر چاته نه چاته چې الله وغوړي ښا الله هر چاته د قران په نه ورکی یؤتی الحکمت من یشاء ورکی الله په د قران چاله چوغواړي ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا چاته چې ورکړې شو په د قران ومن دا ارسوک چي چې دته د قران په ورکړې شو فقد اوتی خیرا کثیرا دته ورکړې شو خیر چې د الله تر طرف نه خیر دا او معمولی سو نه دا خو ډېر لوی خیر او دلته وتعالى فخفل وی فقد اوتی خیرا کثیرا د تدیر زیات خیر ورکړي شو الله وت کثیر ویلو چې چاته د قران سمجھ بوج حاصل شو د تدیر زیات خیر دا د ډیر لوی خیر خاون شو خنن چې مونږه سوچو کو زمون ایمان ډیر کمزوري دی یقین مو کمزوري دی اوس که پدې خبره دا زمون یقین تراله چې دې قران ته ناست سره انسان د ډېر لوی خیر خاون ګرځي او دا خو الله وی په خپل عظیم کتاب کې نو مونږ بدی د پاره بیا سونه دنیایي کارونه روزګارونه غم خاده د ارسب او تفریدو بیا چې دا خو د قران سمجھ بوج حاصلو ما
نو بیا به د دې ټیم په ټیم ټیبل کې مونږ نور کارونه نور پروګرامونه غم خاده دا بنکو بیا او کنه صرف ثواب د پاره رازو نو نن دلته کې خادي دا او نن الته کې غم شوي او الته کې جنازه وا او الته کې می دا کارو نن نور کارونه بد دین رستو کو بیا فقد اوتی خیرا کثیرا دی ته ډیر خیر ورکړې شه نو قرآنی کریم دا سبب دی د خیر کثیر سورۃ انفال آیت نمبر 2 وګوره نهم پارا سورۃ الانفال نهم پارا آیت نمبر 2 انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَكِنًا مُؤْمِنان اغا کسان دی اذا ذکر الله کلچ الله یاد شی وجلت قلوبهم د دې زړونه پیر شي وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ چې کله په مؤمنانو د الله آیتونه لستی شي تاسو په موږ او تاسو لستی شي کنه سورۃ انفال نهم پارا آیت نمبر 2 خدا خبرې و مونږ په یادو چې قرآن دا سبب دی د ډېر لوی خیر سورۃ البقرہ 269 کې الله فرمایي ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا دی قرآن کریم اوریدو سرا ایمانی کیفیات سے واقعیگی سورۃ انفال آیت نمبر 2 نهم پارا دا بدا سے پیادو یادول غواړي او ویل بغواړي دا سره چې تاسو سره کافی کیولی کله او دا غینه د املاوی او تکرار مې وکړو دا بیا دې ته نو بیا به ته د دې دا په جمعه کې بیانول شي په یو ځکه مسلمانان را جمع دي د قران عظمت بہت ته د قرآنی آیتونو پرانا کې ویل شي بیا واذا تليت عليهم آیاته چې کله لستی شي په دې آیتونه د الله نو زادتهم ایمانا زیاد کی دیل اثر د ایمان د قرآنی کریم اوریدو سرا ایمانیات دغه کیفیت سے واقعي ښا آیا ایمان کې زیاتواله او کمواله راضی او کنه نو بیا دې کې د محدثین او د متکلمینو هغه ډیر معرکۃ الاراء مباحث دي هغه بیا خلق په مشکات المصابیح او صحیح بخاری کتاب الایمان کې دای تفصیلات بیا او بیا په دې کې د فرق باطلو د کرامیو سره سوچ دی او د جهمیو او د اهل سنت او د معتزله د محدثین او د متکلمین خو مطلب یاد کې و اذا تلیت علیہم آیاته چې کله لستی شي پدی آیتونه د الله اغزان له درې څلور غنټه بحث ته بیا د متکلمین او د محدثین خو هغه سره سړی ته په تفسیر کې هم مهارت نه حاصلېږي چې موږ دلته پدی پوښو د قران او ریدو سره ایمان کیفیت زیات شو نو آیا مون قرآن تا راغللو قرآن مورد سا چینجز راغی او کنا سا اثار سیواشو کنا سا اعمالو کی اضافه رالو کنا دا دا ایمان والو پا اعمالو کی اضافه راولی نو کم ماو تا صحیح مسلمانان یو دا قرآن اوریدو سارا برا کے پرق خامخا رازی بیا او کنا ایمان مو بالکل گډوډي نو بس بیا برا باندې دا اثر نه کوي ښا نو دا به سره سوچ فکر کو چې زه قرآن ترالما څه تبدیلی را کراله د دین مخکې ما کې سونه اعمالو سونه تلاوتو سونه نوافلو سونه اذکارو سونه خیر خېګړوا سونه الله ته رجوع دی قرآن اوریدو نه پس را کې څه تبدیلی رااله که تبدیلی را کې نه راولي نو بیا ډېره د نقصان خبره ده واذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا
چې کله لستی شي په دی باندې آیتونه د الله زیاد کی دیتا اثر د ایمان ایمان خو په خپل ځای آثار سیوا شي بیا کیفیات سیوا شي الله اکبر کبیرہ سورۃ توبہ ورپسی سورت آیت نمبر 124 سورۃ توبہ آیت نمبر 124 قرآن کریم دون عظیم کتاب دے داو گورا دے سره د ایمان آثار کیفیات سے واقعی وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا چې کله یو سورت نازل شي باز د دین آغی چې وی کم یو لره پتاسو کې زیاد کو دے قرآن دی سورت ایمان نو فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وهم یستبشرون د ایمان والا نخ بیانای د قران د نازلې دو سرا د قران دا اورې دو سرا څه چلو شي فاما الذين امنوا بس هغه کسان چې ایمان راوړلې فزادتهم نزیات کی دیلرا کیفیت او اثر د ایمان وهم یستبشرون او دی د قران پاورې دو سرا خوشالي ښه ایمان والا د قرآن په اوریدو سره خوشحالیږي او الحمدلله ډیر نارینه او زنانه غون کال دی دورې ته انتظاری چې موږ بکله زو دې سره چې په شعبان کې درس وی دا د رمضان د پاره استقبال وی چې رمضان کې درس وی د قرآن کریم نو دا قرآن نازل شوی پر روزه کې دی روزه کې مزه نورم سیوا شي بیا وهم یستبشرون ایمان والا په قرآن ډیر خوشحالیږي الله دې مونږ او تاسو په قرآن خوشاله کی دارنګي سورۃ نحل آیت نمبر 102 سوارلسم فارا سورۃ نحل آیت نمبر 102 سوارلسم فارا قرآن کریم دونا عظیم کتاب دے نزلہ روح القدس اے پیغمبرہ دے خلق تو آیا نزلہ روڑل دے قرآن لرا روح القدس پرشتے پاکی جبریل امین من ربکا بالحق دا طرف دا ربستانا بالحق دا پارا دا حق لیثبت الذین آمنو دے قرآن سرا ایمان والا ثابت قدم پاتی کیگی مضبوطی گی و سرخا یعنی قرآن سرا دا مسلمان مضبوطی گی اسی با مسلمانی دیر اعمال دیر سجدے دیر تلاوتونا دیر دا دین کارونا خوچی قرآن دے نیوی دے کلک نی مضبوط نی نو بیا دی په بدعاتو کم شریکیږي په شرکیاتو په کارونو کم شریکیږي غلطو مجلسونو کم شریکیږي دی دا غیر رد نشي کوله یاره خلق خپکیږي په خپل کور کې بے خادي دی به مسلمان دمتو بنشي منا کوله دا د قرآن سره واسطه نه دراغله دی ثابت قدم نه دی چې د قرآن زدک دی قرآن سره دی کلک شو مضبوط شو لیثبت الذین آمنوا دے دا پارا لیثبتا چی مضبوط کی ایمان والا دے قرآن کریم سارا مضبوط والے رازی مسلمان مضبوطی خوا عام کس بئی چی قرآن تا ناس تکی کنا دے دون مضبوطی چی اگر دیر خواست دا پا مخ کے بیا خبری نشی کوئی دے قرآن تزیخا دا قرآن زده کرے ہوئی نو قرآن سره سړی کې کلکواله راشي کلکواله بلکې دون کلکواله پکې راشي چې بیا دا ټول دنیا د خلافي د پړه کې پروا نه راځي
او د پړل کې د غنی ګونی نم څه جج کو پدر پر پین راضی بس چې کوم د شریعت خبري بیا دی په هر آن په هر میدان په هر ډګر کې کوي خدا چې قران تکینی بیا دی خبره کوي اچنا قران ته نه ناس دی غریب بیا په تیاری کې د لپته نه نو ليثبت الذين امنوا تاسو وګوره په عام معاشره کې چې سونا علماء کرام یو دا رد منکرات کوي دا کار غلط دی دا مکوي دا غلط مکوي دا غلط مکوي د قرآن ته ناس تکړي د قرآن زده کړي د مخې ته غار چې دا په دین کې شته او دا په دین کې نشته او چې نه رد منکرات نه کوي د قرآن په ني حاصل شي ليثبت الذين امنوا دا قرآن کریم جبریل امین روڑے دے دا پارا چی پدی ایمان والا مضبوط شی او دے کے ہدایت دے او زیر دے للمسلمین دا پارا دا مسلمانانو سورت طواحا آیت نمبر 123 شپاڑا سما پارا آیت نمبر 123 فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى نارینه او زنانا چې لګ ډیر سمج بوج وتای کنا دا آیتونه دا نمبر دا خبره دا په یادو غواړي فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى چا چې تابعداریو کا زما د هدایت زما د کتاب الله وی سوق چې زما کتاب پس روان شو فلا يضل گمراه بنشي په دنیا کې د گمراهۍ نه چې ځان بچ کې په قران سره د قران نه بغیر ته هدایت نشي مونته که یو سړی وی چې ماته د خدای هدایت راکې دی د هر موس په هر رکعت کې سوالم کوي چې اهدنا الصراط او قرآن ته نکینی تی با بیام گمراہ ہے ذکر یو روایت کے راضی چاچے ہدایت اولٹو بغیر دا اللہ دا کتابنا دی بچا تا ہدایت اونمومی خواہ دی با طول عمر گمراہ ہے دا سونا مسلمانان دا قرآن دا زدکڑنا محروم دا قرآن دا فهم نا محروم دا قرآنی تعلیماتنا لری نو اللہ رب العزت فرمائی فمن اتبع ہدایا فلا يضل ولا يشقى مفسرین معنی کئی فلا يضل فی الدنیا ولا يشقى فی الاخرہ دنیا کی بد گمراہ نہ بچ گمراہ اغا خلق دی دوالین سورہ فاتحہ کے بے تفصیل لازی بیا چی مونگ دا ہر موس پا ہر رکات کی وایو رب دا گمراہ خلقو نہ موساتے دا مغضوب علیہم نہ موساتے نو دا با پس سر مونگ دا دین بچ کی گو دا گمراہ خلقو دا لارنا پا قرآن کریم سرا فمن اتبع ہدایا فلا يضل ولا يشقام چاچے زما دا کتاب تابداریو کام فلا يضل گمراہ بنشی ولا يشقا او دی بن بدبخت شی تب د بدبختیانا الاغی بچ کیگی چی قرآن پس روانی چی قرآن پس ندی تب بدبخت خبیا سورت انعام آیت نمبر 126 سورت الانعام آیت نمبر 126 اتم پارا سورت الانعام اللہ تبارک و تعالی فرمائی دا قرآن چی دی دا قرآن کریم خلق تسید لار خی وحازا صراط ربک مستقیما مونگ دا ہر موس پا ہر رکات کی وایو چی رب پا صراط مستقیم مروان کی اللہ وی غا صراط مستقیم خدا قرآن دے
نو دغلته بیا مونږ وایو زمونږ دا نه دی پکار ځکه دا ټیم غواړي وخت غواړي قرباني غواړي مجاهده غواړي نو زمونږ مثال پشان دا غلیونی دی لکه غلیونی او چوک کې ولاړو او چغې والې ما ته اوبه ما ته اوبه ما ته اوبه چا ورته اوبه راوړې اخو یې ورته وشتي زه نسکم دا خو لیونی و مونږ وایو ربه صراط مستقیم باندې مو روان کې په صراط مستقیم مو روان کې الله وی دا قرآن صراط مستقیم دی که نه 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 ربه دا مې نه دی پکار ایله به وخت پارغې قرباني به کې دیاړي به پرېږدې مزدوري به پرېږدې وهذا صراط ربک مستقیما وهذا دا قرآن صراط ربک لار د رب ستا دا مستقیما نیغام دا د رب نیغ لار دا نو دی پس روان شاه دا بیا ګڼو آیتونو کې راځي چې دی نیغ لار پس روان شاه سورت اعراف آیت نمبر 96 سورت الاعراف آیت نمبر 96 نہم پارا ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا اللہ اکبر ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض کہ چرت دے کلی والو ایمان روڑلے وے واتقوا دا اللہ نے یرا اختیار کردوے دا اللہ کتاب منلے وے دا اللہ دے کتاب جند پزان کرا استے وے نو لفتحنا علیہم برکات من السماء اللہ وی دا اسمان او دزمک برکتون بمی والا پرانستے وی اللہ اکبر دا اسمان او دزمک برکتون برکت ستا اجد با اللہ پورا کئی پلک سبے پورا کئی ستا صحت با برابری پلک دوائے با دی گزار کی دا برکتی لگ سیزون بستا دا ډیرو مرد پارا کیگی دا برکتی تانو تاثیرونو تا بده بیا ډیر اجتونه نه را پیخیگی دا برکتی رب دے مطمئنی رب دے خوشحالی خو چې دا قرآنی زندگی چا اختیار کری دا دا اللہ وعدہ دا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض اللہ وی خامخا نو چې سو قرآن کریم تا کاروی کنا او الله په دا برکتونه پرانځي نو بیا زموږ د مسلمانانو خودونه یقین نه جوړه نو مونږ وایو دی دا خوري د کم زینا دا سپینه جامې د کم زینا چولې دا بکرو ریبو بیا به الزامونه نو بدنامه لګول نو اعتراضونه نو پراپګاندا تانه به الله دغه تپوس کوي ښا او د دې زیات تر حمله د دې اعتراضاتو دا په حق پرست علماء باندې کیږي په دې وجہ مولانا مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ یوزے کی لکھی اے مولوی ملامتی فرقہ ہے دا مولوی مونگے یاد کو خو کله یاد کو چې کله جنازه کو نو بیا وایو دا پلان کې ډیر خسړیو او ډیر داسې ادا زمونږ د عوامو مزاجم دی او اس کو ناقدری علم کا صلہ کہتے ہیں مر گئے ہم تو زمانے نے بہت یاد کیا داغه په جون ته اولې هغه نه یادې داغه په جون ته اولې هغه ته عزت نه ورکې داغه په جون ته اولې داغه قدردانی نه کې چې هغه مړ شي او ته بیا وخ کې را به یاره ډېر ښه سړی و ډېر ښکلی سړی و او ډېر ښه کردار و ډېر داو نو د دې شکار د دې حملو زیات تر علماء کرامی گوری اغا دا علماء کرام زمونگ تربیتم کئی مونگ تا بچی عالمان جوڑی قاریان جوڑی حافظان جوڑی دیندار جوڑی مونگ تا دا ایمانیات و درس را کئی دا قرآن بیان را تا کئی حلال حرام را تا کئی مونگ تا یو عزت را کئی او مونگ پوینو نمڑی گو خوا لکه دا سنگ چند یارا نو دغه انسان بیا ذلیل سے ذلیل ترکیگی مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ لکی کہ چرتا مولائی سے پسیکل روان دے نا مولاتوب بدے تو ہی پسیکل گرزی نو کچھتا پا موٹر کے کیے ناستا علیکہ وگو رکھنے مولاتوب کی تشی مزیدی خواہ پریدی ہے نا پئی صورت کی
که زړې جامې نو ام په اعتراض نو که پاکي جامې نو ام په اعتراض اے علماء د امت تاسو ګوره څوک پس کې نه پریدي د دې پروا مکوي د الله د دین کار کوي د الله د دین مهنت کوي د الله د رضا د پاره کچھ کر لو نوجوانوں کی کشتی بنور سے نکلے احسان ہو کہ بلبل روتی چمن سے نکلے تا خلق د اعتراضات پروا مکوي خلق پیس کی تا نه پریدي زمونږ شیخ صاحب کله کله درس کې وایي یو پلار زوی روانو داسې یو ټپ ټپ خر غونته وو نو دی ورسره پیدل روان و دا پرون د زنانو نه بعضې درس شوی دا مقدمه زموږ په درسونو کې شروع شي بیانونه او کوم قسمه شیطان دی کې نه نوځي دا ولې هغه پلار زوی روانو هغې سره یو ټپه ټیپه غونته سورلی وه نو دا دواړه ورسره پیدل روانو نو یو ځای کې خلک ناستو چې ویې کته وي دا خو دواړه لیوني دي وي دا خو سورلی ورسره شته او دی پیدل روان دي بلا ګور مسکوره نو دا پلار دی دوی راځه بچی چې دواړه ورته وروخیږو چې دې خلکو د خبرو نه بچ شو چې دواړه وروخته چې مخکې لاړه نو څه خلک ناستو هغې وي دونه ظالمان به تاسو لیدلي یو ټپه ټیپه سورلی ده او دا دواړه سنډاګان بره ورختې دي که نه هغې به پسې بلا خبرې وکړي نو راکوشو ته نو بچي ته وی بچي ته وروخیږه زه به د سره پیدل ځمه نو چې لږ مخکې لاړه هلته خلک ناستو وی دا دونه پاګل دی هغه مشر پیدل روان دی او دا ځوان زلمی دی سورلی ته دعا لګه لګه کوي چې خدای د دې لوسپیکر دا ترتیب صحیح چلی نو دا چې زموږ درسونه شروع شي کله بره لوسپیکر کار نه کوي کله دا نه کوي کله هلته نه کوي خو الله د انتظام وکړي نو هغه پلار یې ورته وروخته بیا زوی ورسره پیدل تلو چې لږ مخکې لاړه خلکو وی دا دونه ظالم دی ګوره ماشوم ورسره پیدل روان دی نو څوک دې پس کې هم نه پریدي خو د قرآن باندې د عمل کولو سره د الله وعده ده لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض جیب کې بدی روپې نی تجارت بدی نی پراپرټي بدی نی او خلق برازي یو لاک روپې قرض را کوي بوی دا جوړه خه پورا کروڑپتی سړی ښه دا تاسو چې تاسو تجربه کوي کله کله دی بوی دا جوړ جیبونه بیلډه کی تاسو را په جیب کې هغه درک نه لګي خو دونه په خوشاله او په مزي ضرورتونه پورا چاته محتاج نه نو په دې وجه خو ته به د آیات ساتي دا د الله وعده ده ته به مخلوق ته خپل ضرورت نه ښکاره کې ته بیا تماشا کوه او کم یو تن چې مخلوق ته خپل ضرورت ښکاره کوي بیا ته ګورې الله خپل مدد پورته کوي ښه بیا سره د الله وعده نه چې ته ځان ته چې ما ته محتاج دی ته هغې ته خپل حاجت ښکاره کې ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض لفتحنا خامخا مونږ به پرانستیو په دې باندې برکتونه د بره او د ښکته ولکن کذبوا دي تکذیب وکنه دارنګي سورة الاعراف آیت نمبر 204 سورة الاعراف آیت نمبر 204 وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کله چې قرآن لوستی کیږي د دوو خبرو امر شوخه او بیا پاغي نتیجه مرتب ده وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ کله چې قرآن لوستی کیږي فاستمعوا له فاستمعوا استماع دا توجه سره اوره د زړه په غوږو باندې اوره
قرآن به توجه سره اوریدل پکاري د دې برکات ډیر زیاتی دغه وخت په عملنامه کې قرآن ته ولیکل شو چې دې قرآن ته ناستو په جمعات کې ناستو مدرسه کې ناستو اسونه لویه خبره ده بیا چې قرآن په توجه سره سړی اوري واذا قرئ القرآن کله چې قرآن لستی کیږي فاستمعوا له توجه سره وګ دې دیتا وانصتو او چپ ورته کینه چپ کیږي وتا خاموش کیږي وتا قرآن چې بیانیږي چپ ورته کینه د ادب مظاهره کوي نو لعلکم ترحمون دا د الله وعده ده لعلکم ترحمون تاسو باندې به د الله د طرف نه د رحمتونو باران راوریږي الله رحمتونه دا خدا الله وعده ده لا ریب کتاب دی قرآن توجه سره اوره د رحمت باران کې به تاسو ډوبئ او شیطان سوی او کافران سوی وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون د دې سره مقابله کوي کافران وقال الذين كفروا واي کافران لا تسمعوا لهذا القرآن دی قرآن تا غوگ مگ دے لیکی شور کوي دا قرآن دا اوریدونا منکول کئی کافران دا قرآن دا اوریدونا سوک منکول کئی کچھتا پا مسلمانانو کے دا سی خلقی چی اگا دا قرآن نا خلق منکی نو کافر بولتا نویو خدا کار دا کافرانو دی دا کار دا چا دی دا ذمہ داری ډیر ښه خلک ادا کوي کوشش دا کوي چې دا قرآن نه په کومې طریقې سره خلک واړو او دا به کافرانو خلک د قرآن نه منع کول شیطان باندې قرآن ډیر بد لګي شیطانان د قرآن د اورېدو نه شړلی شي نو کافران وی لا تسمعوا لهذا القرآن دی قرآن ته غوږ مږ دی والغوا فیه پدې کې شور کوي چې خلق قرآن وو نری ګوره بعضې مرګري سار وختي راشي دا لوډ سپیکر یې ټیک را ټیک کی چې خلق قرآن ووري یو لوی عمل دی او د شیطان بچی او شیطانان چې ته دې کې خدای خبر په کم طرف باندې کار وکړي چې هغه آواز هغه ګډوډ شي بیا د قرآن دا اورېدو نه خلق منع کي دا ښه کار نه دی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لعلکم ترحمون د قرآن د اوریدو سره به د الله رحمت تا متوجی کیږي سورۃ یونس آیت نمبر 58 یولسم پارا سورۃ یونس آیت نمبر 58 د عظمت شان د قرآن د آیت نمبر 57 نو تخیال کوي یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون یا ایها الناس اے خلقو قد جاءتكم موعظة من ربكم یقینا راغلی تاسو ته نصیحت نامه دا نصیحت نامه تاسو رب را لېږلې ده وشفاء او دې کې شفا ده لما د هغه مرضونو فی الصدور چې په سینو کې دي او دا قرآن هدایت دی او رحمت دی اے پیغمبرانو ته ورته ووایه په فضل د الله چې دا قرآن دی وبرحمته او په دې عمل کوله فبذلک فلیفرحوا خاص په دې دی خوشاله شي دا خلک د خوشالۍ دپاره الله دا کتاب را لېږلی دی فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون دا قرآن غوره دی دا آغا سنه چې خلق جمع کئی دا خلق چې کم دنیای ساز و سامان جمع کئی دا قرآن دائنا غوره دی نو اللہ وی فبذالک فلیفرحو پا دی خلق خوشحالیو کی هو خیرون دا قرآن غوره دی
مما د آغسنا یجمعون چې دا خلق جمع کیا. سورہ مائدہ آیت نمبر 66. سورہ مائدہ آیت نمبر 66. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ. اللہ وعدی وورے پدی قرآن اوریدو سرا پدی قرآن عمل کول سرا نن خلق ډیر پریشان دی، ډیر پریشانو کې دی، او خاص کر د رزق د پاره ډیر پریشان دی. دی کنه دی د خلکو روزی را تنگ شوی دا او د خلکو نه رازق ایر دی کنه یارا چې دا ذهن کیری چې رازق می الله دی، یعنی رزق دینے والا اللہ دی. تعالی پریشانی دے صدا. ولو انہم اقاموا التورات کہ چرت دی خلقو عمل کڑے وی پا تورات پا انجیل پا خپل دور کی او آغا چی نازل شیو دی طرف درب دینا کہ چرت دی خلقو پا دی قرآن عمل کڑے ہو نو لأکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلہما خام خادی بخوراک کولو من فوقهم د بر طرف د دینا لاند د خپو د طرف د دینا دیخوا د زمکی برکتونا د بر برکتونا د دین به خوراکونا کولا. لأکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهما یعنی کتا پا قرآن عمل اوک کنا د زمکی د اسمان برکتونا و پتا نازلی تب دائینا خوراکونا کے. لأکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. سورة قاف آیت نمبر 37 شپگیشتم پارا شپگیشتم پارا سورت قاف آیت نمبر 37. ان فی ذالک لذکرا ان فی ذالک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید. ان فی ذالک یقیناً پدی قرآن کی لذکرا خامخا نصیحت دے دیکھے نصیحت دے خدا نصیحت بسوک حاصلی لمن کان له قلب آغا سوکا چه داغ دا پارزلی نزلوخ پا زناورو کیمی. ابن عباس رضی اللہ عنہما مانا کئی دا قلبن مانا دا عقل چه پچا کی عقل دے اغبت نصیحت حاصل کی خواہ کمکل سڑے دا قرآن نصیحت نہ حاصلی. ان فی ذالک لذکرا لمن کان له قلب یقیناً پدی قرآن کے خامخا نصیحت دے آغا چا دا پارا چا دا غدا پارا عقل وی او القا السمع او دویم وق کی دی خواہ چا وق نکی دی نسبہ دے نصیحت حاصل کی وق دی وہو شہید او دی حاضر وی چا دی مجلس کے حاضر وی او دا جسمنم حاضر وی قلبن و قالبن حاضر وی خواہ دانو چې دیخو مجلس تراغلی دی خو موبایل مخی تایخی دی او پائی کے لگیا دی بل چا سر لین برابر دی یا راغلی دلتا که سوچون فکرون بل دی کی دی نه د سوچ فکر د ټول دلتا اغا دی حاضر باش دی نو اغا تا پا دی قرآن کریم کے نصیحت دی. سورت شورا آیت نمبر 52 پینزشتم پارا سورت شورا 52 نمبر آیت پینزشتم پارا دا سورت زخرف نمخ کی سورت شورا دا آیت نمبر 52.
وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا اللہ وَكَذَلِكَ دارنگی مونگ وحی کرتا تا اے پیغمبر روح من امرنا دا وجد حکم زمونگنا قرآن تے روح ہوئی خواہ نو چی چا دی قرآن سر پیوستگی را غلی نو دکی روح شتا او چې قرآن کریم سره وابستگی نه دراغلی دکی روح نشتا نو چې روح پکنی اغا مړ دی نو قرآن والا په مثال د جمدودی او چې قرآن ور سره نوی نو د مثال پشان د مړ دی خواه قرآن ته روح ویو وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ اے پیغمبران نویتا تا تا پتا نو دا کتاب او نه دا ایمان پیغمبر تا دا ایمان پتا نوا اولی وطا نوا ما كنت تدری ما الكتاب ولا الایمان نور مطلبونم دی تا تب طریقہ نو معلومه دا دعوت دا ایمان چی دا دی ایمان دعوت بز سنگ چلو ما اللہ قرآن نازل کا نو پا دی قرآن کی تا تا دا دعوت طریقیو خودلے شوئے نو دعوت طریقی و دا قرآن نزدکے خرزانا نا ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان دوے مطلب نوی تا تا پتا نو دا کتاب ولا الایمان او نه د ایمان د تفصیلاتو د ایمان تفصیلات په قرآن سره معلوم شو اگر روایت کی چرازی کا نا چې صحابه بوی تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن اغی سره یو بل ټکیم دی او سره نه بیانېږي مونږ لاول ایمان راوړل ایمان مزدک نو بیا مو قرآن زدک پدې ثم ازددنا به بیا پدې قرآن سره مونږ د خپل ایمان سیوا کو زمونږ ډیر داسې مسلمانانی چې تو قرآن ته راځه یاره صحابه وړم بی ایمان زده کړو زه به اول ایمان زده کوم نو صحابه چې مسلمانان شو نو قرآن زده کو کنه زه د رستم کیوما الته یو مشر تنو چې ما به ته کلم د الله د کتاب وی ابو یاره زما ایمان کمزور دی ایمان بس د کوم بیا به قرآن زده کوم به هی بوډاو یو ورځ زغه سکم مې ته به ټول عمر بی ایمانه سه ته مسلمانې کې نه ته مسلمان شوی نه یو دا خو صحابوی مونږ مسلمانان شو نو قرآن مزدک پدی مو ایمان سے واشو او دا یادو ساته بغیر د قرآن نا زمون ته د ایمان پته نشي لګي دی بغیر د قرآن نا بغیر د قرآن نا مونږ ته د ایمان د دعوت طریقه نه معلومیږي بغیر د قرآن نا مونږ ته هدایت نشي ملاوي دی نو بغیر د قرآن نه سړی جنت تم نشي تلخه زمون ډیر مسلمانان پوه خلق دا خبره پزین کی نه کینی نو قرآن د توجه نشتا ته خبر چې دا او تاسو دا ذهن سازی کوي چې دا قرآن دا دکړه سه لازمی نه ده مړه دا سو پرز خو نه دی یا هو له سو دا ذهن سازی کوي چې دا خلق قرآن تکیننی ځکه که خلق قرآن تکیناست دي ته بل ډیرو خبرو پته ولګي وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا لیکن دا قرآن مورانا نازل کا او پدی مون ہدایت کو چاته چې وغواړو من عبادنا د خپل بندګانو نا لوی پدی قرآن مون هدایت کو دا قرآن مورانا نازل کړی دا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ سورة آل عمران آیت نمبر 103 سورة آل عمران آیت نمبر 103 وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا
واعتصموا منګولې ولګوي دا خو الله وی منګولې ولګوي بحبل الله د الله پر رسې سره دا قرآن د الله رسې ده نو چې دا رسې مونږ کلکه ونیوله نو الله ته به پې ورسو او که دا رسې مو پرېښوده نو بیا خو الله ته نشو رسېدی واعتصموا بحبل الله جميعا زمونږ یو مرشد به مثال بیانو کتابونو کې لیکلې وی تاسو وګورئ دا ماشومان چې با ډیوې خېجئ که نه نو دی ځان سره هغه تار نیولي نو هغه با ډیوه به راځي که نه تار دی خوا دی خوا کوي داسې خو که کله دغه تار د ده د لاسو نه کټ شو نو بیا هغه با ډیوه کټ شي بیا ورپسې بلا وړو خرګلک منډې وایي نو چې کم دی هغه با ډیوه را ټینګه که نو ټوکړي ټوکړي کړي ښه نو تا که دا رسې دا حبل الله کلک اونیو تب الله ته رسې که دا کټ شوه بس بلا شیطانان او نفس به دې غار غار کی ګورې ښه پته به دې نه لګي بیا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا د دې نه تسنس کیږئ ما دا مونږ ته الله وی دې رسې باندې کلکې منګولې ولګوئ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ یاد کې نعمت د الله پتاسو دا قرآن خود الله نعمت دے اس کنتم اعداء تاسو د یو بل دشمنان وے دا قرآن چې نور اغلی معاشری تا سونه دشمنه پسونو کال جګړې په وړه وړه خبره جګړې اس کنتم اعداء کله چې تاسو د یو بل دشمنان وے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ مِنَ پیدا کپمین دزلونو ستاسو کې نشوے تاسو بنعمته پنیامت د الله سرا اخوانا رونا دی قرآن تاسو کې رور ولی راوستا نن په مونږ کې هغه جهالت نه دی د قرآن نه لري یو په وړه وړه خبره باندې جګړې په وړه وړه خبره باندې دشمنه په وړه وړه خبره باندې د خپل رور سره قطع تعلق کوله دا د قرآن نه لرېوالی دی ذکر کې دا کار راغلی دی دا قرآن خو رورولي راولي او صحابه کرامو کې څنګه رورولي راوستی وا کله چې د مکې مکرمې نه صحابه کرامو هجرت وکړو مدینه منورې ته مدینه والا مرګرو اعلان وکړو چې زمونږ د کور کې نیمه حصه زمونږ شوه نو دا نیمه د مکې والا د مهاجرینو شوه زمونږ پټی دي نو څه زمونږ شو نو څه د دې شو ځکه مونږ خو اصل کې آخرت طرف ته روان یو د هر څه قرآنه پاتې دي هلته پکې دا جنګ جګړې نه وي چې ښه دا د هغه ځای نه راغلی نو به زموږ په کلي کې اوسېږي نو دی به څه کوي او محترمو صحابه کرامو کې چې د چا دوه بیبیانې وې که نه هغې د مهاجرینو ته وویله چې ستاسو وس نه کېږي زمونږ په دې بیبیانو کې چې کومه بیبي ستاسو خوښوي مونږ به طلاق ورکو د عدت نه پسې تاسو په نکاح کې دا څونه قرباني څونه مینه څونه محبت که په یو کور کې څه پخېږي نو هغه وایي چا کرے گاون کر لیگی هغې وایي زمونږ ګزاره کېږي یاره د نورو کره بسني دکه واپس دی کره بیا راځي ښه دا دونه رورولي د نبی علیہ السلام میلمه راغی پیغمبر کره کور کې سنو صحابو ته وی څوک به دا مهمان رسول بوزي یو صحابي دی هغه زه به بوزم هغه چې کور ته بیٹک ته میلمه راوسته نو هلته کې بیبي ته وایي سشتا ویره دی وړو د پاره مې دونه غونته څه محفوظ کړي وه هغه واړه به کېږي واړه وغولوه واړه چې کم دی نو داسې په طریقې سره اودک او بیا دا صحابي راغلی بیبي ور سره ده ډیوې مړه کړې ده په خولې باندې چپ چپ کوي میلمه ته ذهن کې دا راولي چې مونږ هم د سره لګیا یو خوراک کوو او اکه لږ غونته خوراک یې په میلمه باندې وکړو د بل ځای میلمه نه جان او نه پهچان او په هغه باندې خوراک کوي ښه د هغې باره کې قرآن کې وحي راځي وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ دا قرآن سره دا مونږ د قرآن نه لري یو نو مونږ کې بې سودي شته
پچا مسود نکیږي خسی ځان ته منظرما ټوله زما او بیکار اسیس په بل باندې خسی ځان تک دو کنه خسی ځان تک دو قرآن خرور ولی را وستا قرآن دا سبق او خودو چې بل سړی د ځان غوره ګڼل بل سړی د ځان غوره ګڼل دا به د ایمان نخی دا قرآن زمونږ مطالبه کوي ولو کان بهم خصاصه په دې وجه د بایزید بستامی رحمت الله علیه بارک راضی هغه وی زه د بلخ یو نوجوان تعجب کې واچولم وی مانه یو پیره تپوسو کو چې بایزید بستامی سے به دارا تو آیا دا ایثار تاسو ستوای نو ما وتوی مونږه ایثار دی توایو اذا وجدنا اکلنا و اذا فقدنا صبرنا چې کله یو سیزی نو مونږه وخورو چې نی بس صبر کو وی غماشوم را پورې په خنداش چې شیخ سے بيدبی دی ماپی تلک عادت کلاب بلغ دا غو زمون د بلغ د سپو مدد دی چې نو خوري او چې نی خپل بیغم انور ته پراتی بیا وی ماته خدا عقل حیران کو اسی د سپو دا خوې ممکن دی کنه بلکې مونږ د سپو نسپی خو بیا هم صبر کوي مونږ بیا غ صبر هم نکوو وی ما غ نوجوان ته وی چې بچیا تاسو ایثار ستوای و یا غرا ته وی چې شیخ صاحب مونږه ایثار دی توایو اذا فقدنا صبرنا و اذا وجدنا فاثرنا چې کله نینو صبر کو او چې کنا مونږ وی چې بل ضرورتمند ته ورسوخه چې بل ضرورتمند ته ورسو مونږ سره خو نن د بل چا احساس نشتا د غریب احساس مونږ سره نشتا د یتیم احساس مونږ سره نشتا د کمزوري د معذور احساس مونږ سره نشتا دا خو عجیبه مسلمانی ده مونږ ته قرآن دا احساسی ذمہ داری را یادی نو الله رب العزت فرمائی کنتم اعدان تاسو د یو بل دشمنان وې فالف بین قلوبکم تاسو زړونو کې مینه راوستام فاصبحتم بنعمته اخوانا تاسو وګرځیدې په دې قران چې دا د الله نعمت دی اخوانا رونا په دې قرآنی کریم سره تاسو الله رونا کې نو چې مونږ کې هم د هر مسلمان د پاره د ایمان د ایثار جذبی ضرورولې جذبی او دا پدې کې ببلوچي او سیندې نه ګوره ښا دارورولي وګوره مهاجرین د مکې نه راغلي دي انصار د مدینی دي پدې کې د اطراف عالم نم خلق راغلي د پیغمبر مجلس تا اغم بیا په مدینه کې ډیر شوی د روم نه راغلي دي د حبشو نه راغلي دي د نورو علاقو نه راغلي دي خداغي پزړه کې د بل د پارا بل ته ترجیح ورکول څنګه چې مولانا یوسف کاندهلوی رحمت الله علیه حیات صحابه کې ذکر کوي کنا ایو صحابی دی عبداللہ ابن حذافہ سحمی صحابی سنم دی عبداللہ ابن حذافہ سحمی رضی اللہ عنہ اگا عمر بن خطاب لے گلے ہو روم تا سمعلوماتو دا پارا نو غا چی علتا کلالو غا گرفتار شو ایثار تا بلچا تا غروال ورکول دی تخیال کوئے چې مونږ ته قرآن وای تاسو په دې قرآن سره رونه شوي نن پکې مونږه غسکرور ولې نه کوو گاونګیری او د تر زامن دا خو لري خبره ده عبدالله ابن حذافه سحمی الته گرفتار شو د روم بادشاہ ته بوتلو د روم بادشاہ ورته خپل دعوت ورکړي تنصر ګور ار دین والا خپل دعوت چلی يهوديان عیسایان نور پلوئے لوئے ستو سارا نن زمون دعوتی مهم ډیر کم دی ګوره ښا الته وته عیسائی وای بادشاہ تنصر نصرانی شا او توي نشم نصرانی کیدی وته وی زبد سره د خپل بادشاہي تقسیم کم هغه وته وی د سترګي د رب برابر دون وختم عیسائی کېدو دا نشم کوله بادشاہ خپل عسكر تا پوښتوي چې وګوره دې نه عیسائی کیږي کنه نو لړشه دستنه پورې وتړای
ستنې پورې وتړلو داسې خطا نه خطا ګزارونه پې دغه شو وکړ دګ لږ بدن ځای په ځای زخمي د باچا خیال دا و دې سره به دې ویریږي نو بیا را پرانستو بیا ورته بار بار خپل دعوت ورکو خپل دعوت د غیرو خلکو مخې ته د خپل دین دعوت او مونږ سره عالمي دین دی اسلام دی د امن دین مونږ څونه د هغې دعوت چلو چې غیر خلق اسلام ته راشي هغه ورته وی نیم تیاری سایي کېدو ته بیا باچا اډر وکړ چې لړ شي کوم ځای کې چې نورو مسلمانانو سره څه کېږي نو دې سره هم هغه چلو کې دې چې اخوا یو ځای ته بوتله هلته غټ غټ ډیګونه باندې وو او وړیا تیل پکې وو ښه راسره شوي وو او هلته به یو یو مسلمان راټینګاو هغه دیګونو ته به ورویشته آسان کار دی دا مونږ چې په صحابه وایو چې خپل سر به ورکوو صحابو باره کې مونږ تنقیدات نشو برداشت کولی دغه صحابه هغه دیګونو ته ورغورځېده داسې راپیکوړه کېده به او اډوکي بسره کېده دته وی که ته مسلمانی نه پرېږدې نو دې ته تا ورغورځو په مونږ د الله داسې امتحان نه راولي مونږ ډېر کمزور یو مونږ خو یو ته توړې سره به د خپل ایمان پرېږدو مونږ خو پیسې تم د ټینګي نه یو ډب تم د ټینګي نه یو مونږ خو د مسالې غونته مسلمانان یو خاص څه ګپ شپ لګو عبدالله ابن حذافه سحمی رضی الله عنه په جړا شوی دی هغه پوجیان راغلی باچا ته وایي سړی خو جاړي زما په خیال جوړېده د اور نه و لمبو نه و د دیګونو نه ویرېده باچا وی راویلی باچا ورته وایي ګوره تا ته سم نه وایو خو یو کار وکړه تنصر نصراني شه هغه وی نه یم تیار وایي ښه نه تیار نو بیا خو د دغه دیګونو ته ورولو وایي ورومیولې وایي دا تا چې جړله وایي په دې وجه مې جړله چې ربا دی به ما اوس راټینګ کي د دیګ ته به مې ورولي نو زه به ختم شم نو ربا دا خو ستا د دین دپاره هېڅ قرباني نه شوه هلته څوک ته مو خیال دی دی به ما د دیګ ته ورولي نو بس زما به سا وځي او کیسه به ختمه شي وایي ما وی ربا چې زما په دې بدن دا څونه ویښته دي چې زما دونه ساګانې وي او دونه پیرې زه دې دیګ ته ورغورځولې وي ړه به مې اله یخ شوی وي باچا حیران دی باچا ورته وایي پرېږدم دی ستا د نرتوب غیرت ته مې سلام دی خو داسې کار وکړه زما دا تندې ښکل کړه هغه وایي دا خو کیدی نه شي زه به ستا تندې ښکلم بیا باچا ته وایي تندې به دې ښکل کړم خو ما سره دغه نور ملګري چې دي که نه که دغه رها کېنو هغه وی او رها کوم ویله د دا ملګري را ذات کې او دی وی زما ړه نه غوښته خو ما دغه نورو مسلمانانو د بچو دپاره د دغه خبیث دا تندې ښکل که دلته عمر بن خطاب رانه خبر شوی و ما ځان سره نور خپل صحابه راوسته عمر سے ملګرو ته وی پاسې د سړي ملاقات وکې او ټولو صحابو زه په تندي باندې ښکل کما عمر بن خطاب په تندي باندې ښکل کما دا قرآن دا رورولي د بل غم وسره ښه نن مونږ وایو چې دا بل وردیکه کما چې زه بد شمه زمونږ نن سوچ دا نه دی مونږ د صحابه کرامو په دین د اسلام د مسلمان د پاره د خپل ځان ورکولو جذبه وه او نن جذبه شته په مونږ کې خو د ځان د بچ کولو جذبه او د ممزرماټو لزما جذبه قرآن وایي فاصبحتم بنعمته اخوانا تاسو د الله په دې نعمت په تاسو کې رورولي راله د زړونو دشمنۍ ختمې اطربګنۍ ختمې نو محترمو مونږ کې الله دې قرآن ته کښېنئ که نه چې مونږ هم د خپل زړونه پاکوو د الله نه غواړو وخه مو د که نه انشاءالله چې ربه زما په دې زړه کې ایثار رورولي د بل چا دپاره او دا مسلمان که د مشرقي او که د مغرب که د شمال او که د جنوب چې زمونږ او ستاسو د هر مسلمان په زړه کې د خیرخواهۍ جذبه خو زمونږ مسلمانان مونږ نن په اوتو بوتو کې اخته یو اوتې بوتې پیژنې دا ګوره د مسلمانانو
عافیه صدیقی د امریکانیانو په جیل کې بوډۍ شوه غاښونه یې ووته ویښتې سپین شو که نه مونږ د هغې خبره هغې ته دعا دا نه کوو او اله د امریکې نه یو ښځه راله او سړي پسې راله او یاره غوبل دی اوتې بوتې ښه یو وایي که دی یې نه کوي نو زه یې کوم ماله هلک ته وتښتېده او جینۍ ته وتښتېده تاسو وګورئ میډیا یو غوبل دی ښه سنجیده خلک اوس دغې پسې څونه په سر راغستی سمغه میډیا باندې یو لوی توپان ګرم کړی دی څه صحیح خبر پکې نه بس چې ګورې د امریکې ښځه لاړه او راله اله دا بلا مایکونه ورته د دنیا ته څه وې او ته څه دپاره راغلې او ته څه کې او هغه والا د سګرټ نه لوخړه وباسي او دا خلک الله په دې اوتو بوتو چې مونږ او تاسو سر شو که نه نو مونږ به ورورولي زده کړو مونږ به مسلماني زده کړو نو مونږ نه د اوتو بوتو نه راوتل پکار دي چې په دنیا کې څوک هم هغه کلمه ګو دی او هغه لا اله الا الله ویلی دا زمونږ رور دی دا زمونږ خور ده الله رب العزت دې مونږ او تاسو له د عمل کولو توفیق را نصیب کی انشاءاللہ دا درس با دغه ګنټه په بعد دی ګنټه به رواني دا لګ اصطلاحات دي دا ډیر لازمی دي تاسو په خپل اندازه لګي چې نن کوم عنوان ذکر شو عظمت د قرآن چې قرآن سره رولوري راځي قرآن سره برکات راځي قرآن سره رحمتونه راځي دا قرآن یو نور دی دا قرآن هدایت دی په دې سره دا کیږي نو دې سره به انشاءالله سبانی درس کې ذکر کوو تدوین د قرآن تعارف او تدوین د قرآن دا یو اهم ټاپک دی دې دپاره چې مونږ بار بار دعوت هم چلو نور ملګرو ته هم وایو او چې کوم ملګرو کې لږ ډېر صلاحیت شته نو دا خپل سبق په یادولو دا خبره خو لګومه نه که نه تکرار دې ته نه وایي چې بس مونږ دا کم سبق مو ځان سره ولیکلو او د کاغذ نه مو ووي او کیسه ختمه نه دې ته کښېنه یو ګنټه ورته ورکه دا خبرې دهراوه د دې به ډېر زیات برکات او اثرات نن زمونږ د محلې یو ملګري د درس د ملګرو ته د چایو دعوت کړی دی نو هغې دپاره هم دعا وغواړئ چې د هغې څه پریشانۍ الله پریشانۍ ختمې کړي که کور کې بیمارانی الله د بیمارانو ته شفای کامله عاجله نصیب کړي اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا وبارک وسلم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اے رب ذوالجلال زمون دا را جمع کېده په خپل دربار کې قبول کې ربا مونږ ټولو مسلمانانو ته د قرآن فهم را نصیب کړي زمونږ د قرآن سره محبت نصیب کړي زمونږ د قرآن سره دوستی مضبوطه کړي اے رب ذوالجلال مونږ ته تر اخره پورې د قرآن د درس کې د شرکت توفیق را نصیب کړي مونږ ته پکې په میز کې بیماری رکاوټونه مه راولې ربه اے رب ذوالجلال ته زمونږ نه راضي شي اے رب ذوالجلال مونږ ته د قرآن د درس آسان کی دا څونه ملګري نارینه او زنانه د لرې او د نږدې نه راځي اے رب ذوالجلال دې ته د قرآن دا برکتونه نصیب کړه ربه د دې مسائل حل کې مشکلات آسان کې پریشانۍ ختم کې د کوم ملګري چې دعوت کړی دی ربه د دې ضروریات د خپل غیبي خزانونو تر سره کې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم